बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इट्स मी महबूब जहान नन چې زموږ ټاپک دی د بایولوژي نو نن بیسک ټرمینالوجي دی د بایولوژي چې د هغې به موږ ډیفینیشن کړو کانسیپچولی دا ډېر لازمي دي د بایو د سټارټ کولو نه مخکې چې کوم دی دا موږ وپېژنو نو موږ ته به بایو چې کوم دی دا په بایو په هر چپټر کې دا چې کوم فنډامنټل ټیټري دي یا فنډامنټل چې کوم انټروډکشن دي نو دا ډېر زیات راځي نو که موږ دا دلته وپېژندو او زده کړو نو دا به موږ ته په هول بایولوژي کې راځي هغه چې د 9th ته چې د 10th ته چې د فسټ ایئر ده چې د سیکنډ ایئر ده ایون دا د بي ایس پورې مخکې دا ټیډري چې کوم دي دا انټروډکشن چې کوم دي دا راځي موږ ته نو دا موږ نن پېژنو به چې دا کوم دي د هغې انټروډکشن څه دی نو د ډولو بیا موږ به وپېژنو چې بایولوژي څه شی دی بایولوژي ریډ ورلډ بایو اینډ لوجي یا ساتئ دا بایو چې دا د یوناني زبان لفظ دی دا د دوه ورډ نه جوړه شوې ده کمبینیشن اف ټو ورډز دی چې یو دی بایو او بل دی لوجي یا ساتئ همیشه په ساینس کې یا په بایو کې چې کوم ځای هم د بایو مینز راشي د بایو ورډز راشي د هغې معنی به صحیح د هغې معنی به یي لایف صحیح شوه او چې کوم ځای لوجي راشي د دې مثال به صحیح د دې مطلب به یي معنی به یي سټډي صحیح ده نو دې انټروډکشن باندې ستړی شو study of life is known biology د ژوند مطالعې ته منډه بایولوژي ویلی شو یا ساتئ په بایولوژي کې منډه څومره هم چې لیوینګ ارګینیزم دي په دې یونیورسټي په دې تعینات کې د هغې سټډي چې موږ کوو نو هغې سټډي ته منډه بایولوژي ویلی شو بایولوژي د ساینس هغه برانچ دی چې په دې کې منډه د ټول ژوندي څیزونو مطالعه کوو سټډي کوو موږ پېژنو چې ژوندي څیز کرکټر څه دي د هغه جوړ څه نه دي هغه به سروایول څه نه کوي دا ټول سټډي موږ کوو په بایولوژي کې نو بایولوژي د ساینس هغه برانچ دی چې په دې کې موږ سټډي کوو د لایف باره کې ښه دا بایولوژي سمپل اوس د لایف ها اوس په منډه وایو چې لایف څه شی دی موږ خو وایو چې د لایف سټډي ته منډه بایولوژي ویلی شو خو اوس په منډه ګورو چې دا لایف په خپله څه شی دی د لایف په خپله تعریف چې دی نو هغه څه دی یا ساتئ لایف چې کوم دی د ډیوریشن یا پیریډ بټوین برث ټو ډیث د لایف ساینس کې دنیا خلق دنیا شی ساینټسټ دنیا شی ټیچران چې کوم دی هغه مختلف انټروډکشن کوي چې لایف داسې خلکو انټروډوس کړل خو کوم چې ایزي او آسان د لایف تعریف دی نو هغه دا دی د پیریډ یا ډیوریشن بټوین برث ټو ډیث د ژوند او د مرګ په منځ کې کوم چې وخت دی کوم ټایم دی دې ته موږ ژوند ویلی شو مثال دا شو چې یو انسان دی هغه نن پیدا شو په ننني تاریخ باندې او دی پر روان دغه تاریخ باندې دوباره مړ شو نو دا کومه په منځ کې کوم وختو دورانو دا د ژوند دی صحیح ده هغه ډینټه ده هغه میاشت ده هغه کال دی کلونه دي صحیح شوه هر څومره چې وخت دی خو چې څومره د ده پیدایش نه واله او د ده مرګه پورې کوم دوران دی کوم پیریډ دی دې ته موږ ویلی شو لایف اوس د لایف کرکټر څه دي سمپل خبرداره چې یو ژوندی چیز دی مطلب نو په هغه کې به دا خامخا پور کرکټر به وي که پور نه وي مطلب نو په دې کرکټر کې به خامخا داسې کرکټر چې هغه په هغه کې وي که چې دا پور کرکټر یا په دې کې داسې کرکټر وي چې هغه مسینګ وي نو هغه به لیوینګ نه وي لازمي نه چې سره وړه وکړي خو خامخا په دې کې به خامخا 2 یا 3 په هغه کې خامخا وي لکه چې دا کرکټر په چارټ کې موجود وي نو هغه به موږ په اسانه پېژنو چې دا ژوندی چیز دی دا لایف دی نو یو دی مومنټ دی به حرکت کوي مومنټس بیا د ده یو بل ټایپس دی موږ وایو لوکوموشن نو یا ساتئ مومنټ چې کوم دی هغه حرکت ته وایي صحیح شوه زه لکه مثال یم لاس دا زه چې اوس کوم لاس زما دی دا مومنټ دی یو دی لوکوموشن یا ساتئ لوکوموشن چې کله یو ارګینیزم خپل ځای چینج کړي دې ته موږ لوکوموشن ویلی شو مومنټ هغې ته وایي چې د باډي پارټ چې کله مومنټ کوي دې ته موږ مومنټ وایو نو یا ساتئ پلانټس به همیشه مومنټ کوي او څومره هم چې نور ارګینیزم دي لیوینګ ټینګز دي نو هغه به لوکوموشن کوي او په پلانټ کې مومنټ کېږي صحیح ده نو مومنټ چې کوم دی فرسټ نمبر دی ها بیا گروت دی گروت وایي نشنماته څنګه چې یو ژوندی چیز یو ارګینیزم پیدا شي موږ اینو په دې معاشره کې موږ اینو په دې یونیورسټي چې هغه به غټېږي ترقي به کوي صحیح ده گروت به کوي نشنما به کوي ها ریپروډکشن دا چې څومره هم جاندار دي په دې کې به دا کیپیسټي خامخا چې د ځان نه نیو ارګینیزم پیدا کړي او یا ساتئ هر ارګینیزم کوشش کوي هم
چې ما د ځان نه نوی ارګینزم نیو آفسپرین چې کوم دی هغه پیدا کړو چې زما کوم نسل دی جنریشن دی نو هغه سسټینبل پاتې شي نو د هغه خپل جنریشن د سسټینبل لپاره به د ریپروډکشن خامخا کوي صحیح ده ها بریتین په پاسټ وګړو خودل ته لاست راغله بریتین وای ساغستو تا یا ساتي د لازمی پوینټس ته دا بریتین چې د لازمی پوینټس ته صحیح ده چې کوم چیز خامخا د نو پټینو دا په لازمی چې بریتین با خامخا کې نو دا سلور کریکټر دی مومنت گروث ریپروډکشن او دا کوم چې بریتینګ دی چې دا پور کریکټر په چا کې نو اټس مین چې دا بسی شي دا بل لایپی لیوینګ ټینز به یا بل لیوینګ ارګانیزم ها دنه بعد بیا دی سیل چې شری د بیسیک سټرکچرل اینڈ فنکشنل یونټ اف لایف دا ژوند جوړ لسنه دی نو خو ژوند ویټنه چې ډیوریشن بټوین برث ټو ډیث خو دا ژوند وس جوړ لسنه دی نو ژوند چې دا جوړ شي دی د سیل نه جوړ دی نو دا سیل چې شری سیل دا بیسیک بنیادی سټرکچرل د ساخت او د فنکشنل یونټ ته اکای درچا د لایف سمپل یا ساتي چې ژوند چې دا جوړ لچا د سیل نه جوړ دی خبر پوجي او سیل لچانه جوړل دا تاسو ته بیا په دې لاس کې وېما سیلولر ارګنایزیشن چې تاسو ته بیا وېم صحیح ده ها موست وربل د یونی سیلولر ارګانیزم بیسیکلی دا د بایولوژي کوم بیسیک ټرمینالوجیز دي بیسیک انټروډکشن دي تاسو هغه کومه چې تاسو دا وپېژنئ دنه بعد چې څومره هم بایو مونږ وایو نو په هغه کې دا ټرمینالوجي هماها راځي به تاسو ته یاد دي صحیح ده نو دا لیکچر په دې وجه باندې ما شارټ کړی دی او انډیویجوال کړی دی د لیکچر نه د نورو لیکچر نه صحیح ده ها unicellular organism those organism made of only one cell یا ساتي هغه ارګانیزم چې هغه د یو سیل نه جوړي هغه ته موږ یونیسیلولر وایو شو مثال چې شری بکټیریا سایانو بکټیریا د یو سیل نه جوړه ده یو سیل نه چې کوم ارګانیزم د یو سیل نه جوړي هغه ته موږ یونیسیلولر ارګانیزم ویل شو صحیح ده بل ملټي سیلولر ارګانیزم دوز ارګانیزم which made many cells هغه ارګانیزم چې هغه د ډېر شي سیل نه جوړي د 3 4 5 مطلب څومره هم چې په اخوځي د یو نه سی وای more than one صحیح ده more than 2 more than 1 چې د هغه د زیاتو سیل نه جوړي هغه ته منډه ملټي سیلولر ارګانیزم ویل شو مثال فنجای دی پلانټس دی هیومن من ټول چې د منډه ملټي سیلولر ارګانیزم یو صحیح ده انیملز منډه والو دا ټول چې دي دا ملټي سیلولر ارګانیزم دي سمپل دا چې دا ډېر شي سیل نه جوړ دي ها بل autotrophic organism those living organism which can prepare their own food هغه organism هغه ژوندي جزونه چې هغه خپل خوراک په خپل تیارول شي هغه ته موږ autotrophic ویل شو autotrophic هغه organism هغه ژوندي جزونه چې په یونیورسيټي موجود دي هغه خپل خوراک په خپل تیارول شي هغه ته موږ autotrophic organism ویل شو مطلب دا شو چې دی به ډیپند پچا باندې نه کوي خپل ځان باندې به ډیپند کوي خپل خوراک په خپل تیاری صحیح ده نو یا ساتي زمون په یونیورسيټي او پلانټ چې کوم دی واحد ګروپ ته واحد ټینډم دی چې د چټم دی اټوټراپیک دی زیاتره چې نو پلانټ چې دی دا اټوټراپیک دی پلانټ په خپل خوراک په خپل تیاری د نور په موجودګۍ کې د نور نه بچتم لایټس ته دا به ابزورب کړي دا به اخلي فوټوسنتھیسس بټي او دا غي په ریزلټ باندې خپل خوراک په خپل تیاری او دغه خوراک بیا مونږ هم د پلانټ نه الو نو مونږ چې تم دی مونږ ډیپند ټو په چا باندې په پلانټ باندې ها وسته heterotrophic organism دا دی الټا دی those living organism which cannot prepare their own food هغه organism هغه ژوندي جزونه چې هغه خپل خوراک په خپل نشي تیارولې لکه مونږ خپل خوراک په خپل نشي تیارولې مونږ ویجیټیبل اخلو مونږ کراپس اخلو مونږ فروټس اخلو چې څومره هم مونږ د خوراک اخلو دا مونږ نه اخلو دا مونږ پلانټ نه اخلو به مونږ یا ساتي پلانټ چې تم دی نو دی خوراک تیاری بیا انډایرکټلی چې موږ د پلان الو موږ به ځان تیارو صحیح ده نو موږ خوراک څو تیاری خوراک موږ پلان تیاری خپل ځان له هم تیاری او موږ هم تیاری نو هایدروټراپیک ګوره څومره هم د پلان علاوه څومره هم ارګانیزم زیاتر میجارټي ارګانیزم چې کوم دي د پلان علاوه هغه شي هایدروټراپیک دي مطلب دا شو چې د ډیپند کې بچا باندې په ادرز باندې په نور چا باندې سپیشلی په پلان باندې ډیپند کوي صحیح ده موږ په خپل په پلان باندې ډیپند کوو وسته پروکریاټیک سیل
دو سیل یا د سیل ډېر ټایپس دي خو موږ مین ټایپس وایو دوه ټایپس یو پروکریاټیک سیل دی یو یوکریاټیک سیل دی یو ته موږ پروکریاټیک ارګانیزم یو ته موږ یوکریاټیک ارګانیزم هم ویلی شو نو پروکریاټیک سیل those cell یا those organism which have no true nucleus یا ساتي هغه organism هغه سیل چې په هغې کې true nucleus نه مطلب دا شو چې په هغې کې نیوکلیس ممبرین دا پکې نه صحیح شوه نیوکلیس پکې نه نو هغې ته موږ پروکریاټیک ویلی شو هغه سیل هغه ارګانیزم چې په هغې کې نیوکلیس نه صحیح شو د هغې په سنټر کې یا د هغې په پلازما مطلب د هغې کوم سیل دی په هغې کې نیوکلیس نه دې ته موږ پروکریاټیک ویلی شو پرو وایي بیفور ته صحیح ده او کریاټیک وایي نیوکلیس ته نو چې په ټرم چې نیوکلیس لیټ نه نو هغې ته موږ وایو پروکریاټیک صحیح ده ښه د دې اگزامپل بیکټیریا او سیانو بیکټیریا چې کوم دی دا د پروکریاټیک اگزامپل دی په دې کې نیوکلیس نشته ښه اوس ته یوکریاټیک cell یا organism those cell organism which have true nucleus in their cell یا ساتي هغه organism هغه سیل چې د هغې په هغې کې نیوکلیس موجود وي هغې ته موږ ویلی شو یوکریاټیک د بیکټیریا ساینو بیکټیریا علاوه چې څومره هم ارګانیزم دي زیاتر نو هغه یوکریاټیک دي موږ هم یوکریاټیک یو پلانټ هم یوکریاټیک دي صحیح ده اوس ته بیالوجیکل ارګنایزیشن دا به زه په نیکسټ لیکچر کې انشاءالله وایم خو دلته چې دومره یاد ساتئ بیالوجیکل ارګنایزیشن هغې ته وایي چې ټوله سب اټامیک پارټیکل راجمع شي سب اټامیک پارټیکل چې دي هغه نیوټران پروټان الکتران دي نو چې دا راجمع شي د اټم جوړ کړي چې اټم راجمع شي نو د مالیکول جوړ کړي یا کمپاوند جوړ کړو مالیکول او کمپاوند جوړ کړي صحیح شوه چې کمپاوند جوړ شي نو د کمپاوند راجمع کړي ارډینلیز جوړ کړي ارډینلیز کوم چې په سیل کې موجود دي په سایټوپلازم کې ټماټوکران ډزن ارډینلیز ده ډالجي باډي صحیح شوه ډالجي اپریټس رایبوسومو لایسوسومو صحیح ده دا ټول چې کوم دي دا څه دي ارډینلیز دي چې کله ارډینلیز راجمع شي نو د سیل جوړوي چې سیل راجمع شي د ټیشو جوړوي چې ټیشو راجمع شي د ارګن جوړوي او چې ډېر شي ارګن راجمع شي د ارګن سیسټم جوړوي او چې ارګن سیسټم راجمع شي نو دی به جوړوي ارګانیزم به جوړوي یو جاندار به جوړوي نو دا اوس سیلولر ارګنایزیشن به انشاءالله په بل لیکچر کې کوم دی په تفصیل سره وایو چې څنګه سب اټامیک پارټیکل یو ځای کېږي هغه اټم جوړوي بیا اټم څنګه مالیکول جوړوي دا ټول به انشاءالله په تفصیل سره وایو دا نننی بیسک لیکچر آی هوپ چې تاسو به څه نه څه دي نه زده کړي او دا ډېر زیات لازمي هم دي د بایو په لحاظ سره